خاخون بعد مکڑی از مریان ما چیڑا اخیار درتا وایم دیوبندیان تردی چې دی د حرمین و شریفین و د علماء د ائمه حضرات هم تکفیر کی د کعبه د امام دیم تکفیر کی ځکه هغه د مسعود احمد پیروکار نه دی د مسجد نبوي د امام هم دی تکفیر کی ځکه هغه د مسعود احمد پیروکار نه دی د تبلیغی جماعت چې کوم په عالم دنیا کې په ټوله دنیا کې دعوت تبلیغ کی خلق دین طرف ترابلی الله طرف ترابلی دوی د اغیم تکفیر کی د ټول امت مسلمه تکفیر کی او د حدیثونو دا ثابت خبره ده چې څوک مسلمان ته کافر وي نو دا کفر په دوانه واپس راځي د خپل په دی باندې کافر ګرځي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم محترم اوریدونکو مسلمانانو زمونږ دا ویډیو د هغې ویډیو په جواب کې ده چې یو ورځ دوه درې مخکې بونیر کې بیا کلیل کې کم نام نهاد جماعت المسلمین والا کمې خبرې کړې وې نو د نورو ځایونو نه ملګرو رابطې وکړې د عرب امارات نه او داسې د مدارسو نه کراچۍ جامعة الرشید مدرسې نه نور مدارسو نه چې تاسو د دغې خلکو چې کم هغوی خلکو ته د ګمراهۍ کم دعوت ورکړی دی تاسو د هغوی مدلل انداز کې او مفصل انداز کې د هغوی تردید وکړئ نن موږ ناست یو د هغې ویډیو او د هغوی دغې مدلل مفصل رد دپاره نو تفصیلي خبرې به زموږ استاد محترم شیخ القرآن والحدیث ماهر فی الفنون او نوجوان عالم الدین مناظر اسلام حضرت مولانا مقیم زادہ نعمانی صاحب هغوی به تفصیلي خبرې کوي ان شاء الله تبارک وتعالی چې موږ تاسو ټول په تفصیل سره او په غور او فکر سره وورو چې جماعت المسلمین کم جماعت دی د دې حقیقت څه دی او دا جماعت کله په وجود کې راغلی دی کله جوړ شوی دی نو دغې باره کې به ان شاء الله زموږ استاد محترم مولانا مقیم زادہ نعمانی صاحب هغوی ان شاء الله تفصیلي خبره کوي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين فزما محترم ومعزز اوریدونکو نن موږ دلته کې ستاسو مخکې د راتللو مقصد هغه زموږ دوست مولانا فضل الرحمن صاحب هغې تاسو ته وړاندې کو چې زموږ د دې ویډیو کولو مقصد هغه د هغې جماعت المسلمین نام نهاد جماعت په خلاف او په مقابله کې دی چا چې یو څو ورځې مخکې ویډیو وکړله اول خو موږ دا مناسب نه ګڼله چې موږ د دې جواب په میډیا باندې وکړو ځکه دا خلک چې کوم دی داسې غیر معروف غونې خلک دی څه علمي خلک هم نشته نه څه علمي خبرې کوي نه ورسره علم شته دی ټول جاهله خلک دی په میډیا باندې د هغې جواب موږ مناسب نه ګڼو لیکن د بعضې ملګرو په اصرار سره هغوی ویل چې تاسو په میډیا باندې د دې جواب وکئ او بله زموږ اصل مقصد هغه په دې کې د عوامو اصلاح ده ځکه چې کوم علما حضرات دي طلبا دي هغې په دې خبرو باندې پوهېږي هغې ته د دې عقایدو معلوم دي لیکن زمونږ چې کوم عام مسلمانان رونه دي هغې په شک او شبهه کې واچولی شي د دې د وجې نه چې یاره دا خلک دوی خو قرآن او حدیث وایي او دیم ځان ته وایي چې موږ جماعت المسلمین یو د مسلمانانو جماعت یو او بیا وایي چې زمونږ نوم په قرآن کې راغلی دی زمونږ نوم په بخاري کې راغلی دی زمونږ نوم په مسلم کې راغلی دی نو موږ د دې مختصر د هغې جماعت چې دا جماعت د کله نه د دې وجود هغه راغلی دی او د دې بنیاد هغه چا ایښودی دی نو زه تاسو ته مختصرې خبرې کوم ځکه که چېرته مفصله شي نو بیا د هغې د کتو چا سره ټایم هم نه وي د دې وجې نه مختصرې خبرې به کوو اوله دا چې دا جماعت المسلمین د دې ابتدا د کم وخت نه شوې ده نو په 1955 کې د دې ابتدا چې کړې ده
اغا جناب مسعود احمد صاحب کړی دا د دې جماعت د جماعت المسلمین بانی اغا مسعود احمد د دې عقاید د دې خرافات به تاسو ته بیان کوم چې د دې عقاید سدي د دې خرافات سدي د امت مسلمه ته فکم نظر باندې ګوري خاول دي د لوی دعوت دي اغدارا چې من مسلمانان جماعت المسلمین یو او زمنګ نوم په قران کې راغلی دی وی الله فرمایي قران کې هو سماکم المسلمین سوره حج پر آیات نمبر 17 دی وایي چې الته کې زمنګ نوم راغلی دی اغا هو سماکم المسلمین الله فرمایي چې تاسو ما مسلمانان مسما کړی تاسو نوم چې دا مسلمان دی لیکن دا د دې هغه خپل خود ساخته تشریح ده چې دی دغه هو سماکم المسلمین تفسیر هغه په جماعت المسلمین او په هغه جماعت باندې کې چې کوم مخترع جماعت د بانی د مسعود احمد دی د کوم جماعت ابتدا هغه چې مسعود احمد کړی دا حالانکه هو سماکم المسلمین مسلمان لفظ په تاریخ اسلام کې د شروع د اسلام نواخلا تر نن ورځې پورې د مسلم لفظ چې کله استعمال شوی دی هغه د يهودي خلاف استعمال شوی دی هغه د عیسائی خلاف استعمال شوی دی او هغه د مشرک خلاف استعمال شوی دی قرآن کریم کې الله فرمایي سورہ آل عمران کې الله فرمایي ما کان ابراهیم یهودی ولا نصرانی ولكن کان حنیفا مسلما ابراهیم علیہ السلام نه یهودی و نه نصرانی ولكن کان حنیفا مسلما لیکن هغه حنیف او مسلمانو دلته کې ګوره مسلم لفظ هغه د یهودی او د نصرانی خلاف استعمال شوی دی او دی مسلمان د اهل سنت والجماعت خلاف استعمالی چې مسلمان هغه دی چې هغه اهل سنت والجماعت نه هغه د مذاهب اربعه او مذاهب خمسه کې داخل نه قرآن کریم کې بل آیات دی د سورہ آل عمران آیات نمبر 80 الله فرمایي ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون دلته کې لفظ د مسلم دا د کفر مقابله کې استعمال شوی دی دریم نمبر آیات اغا سوارلسمه سفاره سورہ حجر آیات نمبر 2 الله فرمایي ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين دلته کې هم لفظ د مسلم دا د کافر خلاف استعمال شوی دی د کافر په مقابله کې استعمال شوی دی او دی مسلمان چاته وي دی مسلم چاته وي دی مسلمین چاته وي دی وایي چې څوک مقلد نه وي او د مسعود احمد پیروکار وي د هغه متبع وي او هغه مفترض الطاعت ګڼي هغه مسلمان دی او څوک چې داسې نه وي نو هغه مسلمان نه دی بلکې هغه د اسلام نه خارج دی حالانکه په 1400 کال کې په تاریخ اسلام کې دا تفسیر نه د یو محدث نه منقول لی نه د یو صحابي نه منقول لی نه د یو تابعی نه منقول لی نه چرته یو مفسر نه چرته یو فقيه دا تفسیر کړی دی نو دی مسلمان هغه چاته وي چې هغه اهل سنت والجماعت نه خارج وي حالانکه اهل سنت والجماعت من اهل سنت والجماعت یو او دانم په احادیثو کې باقاعده دي ته اشاره راغلي دي احادیثو نه دانم ثابت دي د تفاسیر نه دانم ثابت دي د تاسو ته یو تفسیر داغي حواله ورکم تفسیر در منصور قرآن کریم کی آیات ته یوم تبیض وجوه وتسود وجوه الته کی تفسیر در منصور کې د دې تفسیر د صحابه کرامو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د اهل سنت والجماعت نقل چې یوم تبیض وجوه د هغه خلق دی چې د اهل سنت والجماعت دي بل دوی یو حدیث پیش کی حدیث د بخاری او د مسلم چې الته کې راغلی دی تلزم جماعت المسلمین و امامهم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې تو جماعت المسلمین داغي سره لازم شو داغي د امام سره لازم شه دوی چې د دې حدیث کوم تفسیر کوي چې د دې تفسیر هغه د جماعت المسلمین چې کوم مخترع جماعت د بانی د مسعود احمد دی هغه کوم جماعت جوړ کړی دی وې د دې نه مراد تلزم جماعت المسلمین و امامهم نه مراد دغه د جماعت المسلمین جماعت او د امام نه مراد هغه مسعود احمد دی حالانکه موږ څومره شروحات د احادیث وګورو نو چرته په احادیثو کې دا نه راغلی چې د دې نه مراد دغه جماعت المسلمین دی چې چا دا په 1955 کې د کوم جماعت ابتدا شوې ده او کم نوم دی اخوه دی جماعت المسلمین ما سره دا مرقات ته دا مشکات شریف شرح ده دلته کې دا حدیث صاحب مشکات راوړی دی تلزم جماعت المسلمین و امامهم او د دې په تفسیر او په وضاحت کې هغه د دین مراد د جماعت المسلمین نه مراد هغه اهل سنت والجماعت ګرځولې دي چې د دین مراد هغه اهل سنت والجماعت ته دغه جماعت نه دی چې کوم مسعود احمد جوړ کړی دی دا ما سره دلته کې کتاب د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دی غنیت الطالبین دی وایي احادیثو کې فرقې راغلي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې زما امت په هغې کې بدري او یا فرقې جوړیږي او بیا په دې کې فرقه ناجیه کومه ده نو د فرقې ناجیه تفصیل کې اما الفرقه الناجیه فهي اهل السنه والجماعه چې فرقه ناجیه د اهل سنت والجماعت دي او بل ځای کې د اهل سنت والجماعت تفصیل کې چې اهل سنت والجماعت چاته ویلې شوی دي
دا ما سره غنیت الطالبین دی د اهل سنت والجماعت تفصیل کی چې اهل سنت والجماعت دا سوکری دی وای اهل سنت دا هغه چاته ویل شي چې هغه فعلى المؤمن اتباع السنة والجماعة وی فمؤمن معنی اتباع د اهل سنت والجماعت تا بیا وی سنت چاته وی فسنة ما سنه رسول الله صلی الله علیه وسلم والجماعة ما اتفق عليه اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم اهل سنت والجماعت دي ته ویل شوی دي دغه اهل سنت والجماعت دا نه دی ویل شوی دا ما سره حجت الله البالغه د شاه ولی الله رحمه الله دا دیم د اهل سنت والجماعت تفصیل کی من هم اهل السنه په اهل سنت سوق دي بیا د پوره وضاحت د اهل سنت والجماعت کړي دي چې اهل سنت والجماعت دا کم خلق دي د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله کتاب دی منهاج السنه هغه تفصیل کی د اهل سنت والجماعت چې اهل سنت والجماعت سوق دي هغه وايي اهل السنه والجماعه هم المتبعون للنص والاجماع چې څوک اجماع مني څوک نص مني قرآن او حدیث مني وی دا خلق اهل سنت والجماعت ته حالانکه دا خلق دوی د اجماع نه خارج دي د اجماع منکر دي دا ما سره بل کتاب دی نظر الابرار من فقه النبي المختار د علامه وحید الزمان د علی حدیث عالم تیر شوی دی د اهل سنت والجماعت تفصیل کی چې اهل السنه والجماعه لان السنه هو الحديث والجماعه عباره عن الصحابه والتابعين اهل سنت والجماعت ودادی ته ویل شوی بیا دې فرمایي چې اما الاحناف والشوافع والمالکیه والحنابلة فهم مسلمون داخلون في زمرة اهل السنه والجماعه چې دا ټول اهل سنت والجماعت دي د دې خلاف دا فرقان نام نهاد فرقه چې کوم د جماعت المسلمین دا نوم ګوره داسې ځان لغړې خو دی چې خلک په دوکه کیږي چې بس زمنګ نوم جماعت المسلمین دی او زما عزتمند اوریدونکو کچرتا څوک د چین مال راوړي او په هغې باندې لیبل دا د جاپان ولګي نو په دې تش لیبل سره دا مال دا د جاپان نه ګرځي که نوم دې ډېر ښایسته کیدي خو دنه چې عقاید خراب وي دنه په دې کې خرافات پراته وي نو په دې سره د جماعت المسلمین والا د مسلمانانو جماعت دا نه ګرځېږي د دې به زه تاسو ته یو څو خرافات هغه نورم بیان کبه دوی د دوی اوله دعوا او مدعا دا ده چې کم کس الله حاکم ګڼي مگر مسعود احمد حاکم نه ګڼي او مسعود احمد خپل امام او خپل امیر نه ګڼي ودا مسلمان نه دی دویم دی وایي چې څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې ایمان ساتي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع کوي خود مسعود احمد اتباع نه کوي ودا مسلمان نه دی دریم نمبر دی وایي چې کم اسلام 1400 سال نه کم اسلام را روان دی څوک هغه اسلام منی پاغي باندې عمل کوي لیکن د مسعود احمد لیټریچر هغه نه پڑھاوي او د مسعود احمد کتابونه نه ګوري او پاغي باندې ایمان نه ساتي نو دا مسلمان نه دی بل دی وایي څلورم نمبر چې دی ځان نوم دا مسلم اخو دی او مسلم لفظ حالانکه دا خو د 1400 سال لره روان دی لیکن دوی د مسلم معنا هغه معنا کوي چې کم دو 1395 هجری او د 1955 نه داغې نه بنیاد جوړ شوی دی د دوی چې دی وایي 1955 کې چې د کم جماعت المسلمین بنیاد یې خو دی شوی دی او دغه جماعت المسلمین چاته مسلمان وي بس دا مسلمان دی او د دین علاوه بل مسلمان نشته دی او ما تاسو ته مخکې ویل چې دی اهل سنت والجماعت دا ټول په اسلام کې نه ګڼي دا د اسلام نه خارج ګڼي په دې کې حنابلة په دې کې شوافع په دې کې موالک په دې کې احناف په دې کې اهل حدیث حضرات هم دي دوی ټولو ته مسلمان نه وي دوی ټولو ته کافر وي زما عزتمندو دا دوی د هغې حدیث مصداق ګرځي نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي یأتي علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه وی داسې خلق به راشي وروستو داسې زمانه به راشي چې د اسلام به صرف نوم پاتې شي خلق به صرف په نوم باندې ځان ته مسلمان وي یأتي علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه د اسلام به صرف نوم پاتې شي بس د دې هم د اسلام صرف نوم دی صرف نوم دی ځان ته د مسلم اخو دی چې موږ جماعت المسلمین یو نو دنه د ټول امت مسلمه تکفیر کوي تر دې چې دی د حرمین او شریفین او د علماو د ائمه حضرات هم تکفیر کوي د کعبه د امام دیم تکفیر کوي ځکه هغه د مسعود احمد پیروکار نه دی د مسجد نبوي د امام هم دی تکفیر کوي ځکه هغه د مسعود احمد پیروکار نه دی د تبلیغي جماعت چې کوم په عالم دنیا کې په ټوله دنیا کې دعوت تبلیغ کی خلق دین طرف ترابلی الله طرف ترابلی دوی د اغیم تکفیر کی د ټول امت مسلمه تکفیر کی او د حدیثونو دا ثابته خبره ده چې څوک مسلمان ته کافر وي نو دا کفر په د باندې واپس راځي د په خپل په دی باندې کافر ګرځي سوار له سوکاله کې زمنګ د دوی نه دوی ته زمنګ دا درخواست دی چې تاسو په سوار له سوکاله کې تاسو د جماعت المسلمین چې کوم تفصیل کوي چې جماعت المسلمین او مسلمان هغه چاته ویل شي چې هغه د 1955
په دې خو باندې چې کم مسعود احمد کم جماعت جوړ کړی دی د هغې پیروکار وي او مقلد نه وي، دا معنا په 1400 کال کې د یو محدث نه ثابته کوي، د یو شارح د احادیثو نه ثابته کوي، د یو مفسر نه ثابته کوي، د یو صحابي نه ثابته کوي، د یو تابعی نه ثابته کوي. او نور چې کوم دوی مسائل کم چړلې دي چې دی پلانکی کتاب کې خرافات دي، فلانکی کې خرافات دي، نو موږ ورته وایو راشه کینئ موږ به شروع کو د اول د تکبیر تحلیما او اخلاق تر د سلام پورې یو یو باندې چې موږ په کومه طریقه باندې موږ کو پاغي باندې موږ هم دلایل وایو، تاسو په هم دلایل وایي. زمونږ تاسو ته دا درخواست دی چې تاسو صرف یو خپل تکبیر تحریمه ثابت کړئ چې تکبیر تحریمه په مانځه کې صحیح حیثیت لري، فرض دی، واجب دی، سنت دی. او د دې موږ له جواب راکړي د احادیثو نه، د قرآن نه. تاسو دا ستاسو کوم جماعت چیرې، دا ستاسو کوم کار چیرې، یقینا دا په امت کې افراطفری ده، دا په امت کې انتشار دی او فساد دی. او زمونږ حکومت وقت هم دا درخواست دی چې هغې دا خلک منع کړي، دوی ته لګام واچوي، ځکه دوی په ځمکه کې فساد پیدا کړي، مسلمانانو کې افراطفری پیدا کړي، مسلمانانو کې انتشار پیدا کړي. الله جل جلاله دې عمل کولو توفیق را نصیب.